بل سی به دکاندارانو یو شی شروع کړی دی ځان نه سودونه کوي. دکاندار چې کوم دی د دکان مالک دکان په کرایي شاله ورکوي. یاره چې دکان په کرایي باندې در کومه خو ته به مال وکړې 50,000 روپۍ اډوانس کې راکې کومه خوشحاله کي څه چل شی به دا زما دوکان زه په دې کاروبار به ځان له کوم اډوانس 50,000 روپۍ والي نو د سود څخه کر نه نبی صلی الله علیه وسلم هغه منع کړې ده. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع وسلف. ابو داود کی روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم د سودا نه او دارنګ د قرض مال کول مخکې دې منع کړي. عن بیع وسلف دا تشریح ده. یو سړی چاته وي دا پلانې شر باندې را خرڅ کا دی وای ته دار باندې خرڅ کوم خو په دې شرط چې مال به قرض مال راکې. دلته دا د دکان مالک وای د دکان دا فیدې د باندې خرڅومه دکان به ته فیدې علي خو په دې شرط چې مال 50,000 روپۍ اډوانس راکې قرض اډوانس سمره قرض دا مال راکې دقه ته سود ویل کېدلی شي. زما که دا سود نه په دنیا کې سود سری بوده شته نه نن ټول دکانداران په دې کې مبتلا دي. ها ټیک د پیسې تا مخکې واغستلې او د 15 کالو 10 کالو د هغې کرایي ده شهره د 15 کالو 10 کالو کرایي دومره جوړېږي او مال یې په اډوانس کې راکړه غونډې په یو ځل راکړه بس ټیک ده خو کرایي جدا خبره ده نه دا ما څه پرتي چې کله ته وتلې به یې زه تاله درکړم دې ته څه وایي دې ته سود وایي نو چې به څه به چا انټرپولو په بنیاد باندې او چا د پټکې ورته څوک وایي څوک ورته اډوانس وایي د دې په صورتونو کې خلک په سودونو کې مبتلا دي. کافران دومره هوښیاران دي که نه چې موږ په دې حرام خورۍ کې په دې سودونو کې مبتلا کوي چې په دې موبایل کې موږ معاف نه کړي. په موبایل کې اډوانس پر راوغواړي 15 روپۍ بېرته باندې کټ کوي 17 روپۍ یا 12 روپۍ بېرته نه به 15 یا 14 روپۍ به کټ کوي. دې کې ځینې یاران وایي دا جي سود نه دی دا خو پیسې نه دي دا څه شی دی د پیسو نه بغیر دی ته دغه خیږي بیلنس یې ورته هلته نه لیکلی RS یې ورته نه لیکلي هلته په داسې طریقې په سودونو کې مبتلا کو چې پوهېږم په ځان باندې نه. زما ورونو لږ رایق شئ لږ بیدار شئ خپل آخرت مه بربادوئ ورې خپل الله مه خفه کوئ د الله جنګ ته بړې مه وهئ.